أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة التوبة آیت 119 تو دې صورت نمخ کې قرآن مجید د غزوه تبوک نه د پاتې کېدونکو بعض صحابه کرامو بیان کړی دی، بحث یې کړی دی. د تبوک غزا په داسې حالاتو کې شوې وه چې فصل تقریبا پوهو د کجورو، ګرمیم ډېر زیاته وه، مزلم ډېر زیات و، سورلی هم ملګرو سره کمې وې، د جنگ آلات اوزار هم کم وو. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نرمۍ یو رویه خپله کړې وه. پای کې اکثر صحابه کرام تلي دي، بعضې صحابه نه دي تلي، څه د سستۍ د وجې پاتې شوي دي، څه د عذر د وجې پاتې شوي دي، او اعراب ډېر شی پاتې شوي دي. اعراب منافقین دي او د هغې وجه څه عذر نه و، بلکې هسې سستی وه او دا خپله سستی هغې غلطي هم نه ګڼله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واپس راغی نو بای صحابه کرام فوراً تلی دی او د خپل غلطه اعتراف او اقرار کړی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د معافی اعلان هم کړی دی. اعراب کم چې منافقین او هغې تلی دی او په دروغجنه قسمونه خوړلی دي چې موږ ته داسې عذر و. الله خپل رسول خبر کړه چې دې ته اعذار نشته، دروغ وایي. په دې صحابو کې او درې صحابه دي، هغه درې صحابه هغې جنګ لم نري تلي، عذر یې نه و، او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس تشریف راوړو نو دی بیا په معذرت کولو کې هم لیټ شوي دي، فوراً نه دي تلي. په دې وجه باندې قرآن مجید د هغې تذکره کړې ده، والآخرون مرجون لامر الله. هغې ځان الله ته سپارلی و چې الله څه کوي نه به وکړي. د هغې باره کې څه احکام رالل، دې سره به خرید فروخت نه کوئ، الیک سلیک به نه کوئ، کور ته ورله سوال جواب وکړل چې د دې ښځې به دې له خوراک څښاک نه تیاروي. دا یو بایکاټ و هغې سره ډېرې مودې پورې تکلیف د هغې جاري و. بیا الله رب العزت وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الله د هغې درېو کسانو توبه هم قبوله کړه. یعنې غلطي شوې وه لیکن توبه یې ورله قبول کړه. دا ذکر قرآن مخکې کړی دی. دا ما اجمالي غټ غټې نکتې وویلې کوم چې دې نه مخکې تېرې شوي دي. د هغې پسې قرآن مجید د آیت کریمه فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. دغه تیر مضمون چې ستا په نظر کې نو په ربط به پوه شي او د حکم په نوعیت باندې به هم پوه شي چې قرآن څه ویل غواړي. قرآن مجید دا ویل غواړي چې کوم صحابه کرامو توبه وباسلې ده، ایمان یې راوړی دی، دا آمنو کې راغلي دي، لہذا دا سچا مومنان دي. د دې په ایمان کې څه شک شبهه نشته. د دې آیت کریمه نن دلته لوستلو څه حکمت دی، څه وجه ده؟ خو د هغې وجه دا ده چې 22 رجب باندې سیدنا معاویه رضی الله عنه وفات شوی دی. مخکې دا یې ذکر مونږ کړی دی بلې جمعه کې. او د هغې د وجې نه بعضې خلق
پنجاب کې رجب کې کونډې په خې د کونډو تاریخ ما تاسو ته خولو د هغې نوعیت مې هم خولو چې دا د خاورو کنډولې پای کې هغې ساچی راچی او دغه شانتي ویشي او خلقو دا ښیي چې دا د جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ یوم وفات دی دروغ وایي دا د سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ د وفات روز ده مونږ د ورځو مناولو یا د شپې مناولو په حق کې نه یو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې د دې مناول نشته د هیڅ څیز نه د چا د پیدایش سره د مناولو زموږ حق دی او نه د چا وفات سره اسلام کې دا بدعات دي دا خلقو داخل کړي اسلام کې د خوشحاله دو روزي دي دو عیدونه دي یو عید الاضحی دی یو عید الفطر دی که شریعت کې نور اختر وي نو قرآن کې یا حدیث کې وداغه ذکر وي او فقهای کرام په باب یې خوي چې باب الاعیاد لیکن د فقه په هیڅ کتاب کې باب الاعیاد نشته بلکې باب العیدین دی د دوه اخترو ذکر د چا د خفګان مناولو خو اسلام کې تصور نشته بلکې درې ورځو نه وروستو اسلام کې چا پسې جړل د چا ویر کول د چا د وفات ورځ مناول اسلام د دې مخالف دی دا اسلام نه دا بل صدیق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی او دا ذکر په دې باندې کو نن چې ډېر سنیانو تم دا پته نشته چې د کله مسلمان شو او کله چې یو سړی اسلام قبول کی او د اسلام نه مخکې چې هغه کم ګناهونه یې کړي هغه بالفرض نو آیا د هغې ګناهونو تذکره بیا جایز ده چې سړی کوي چې دا چلې کړو دا چلې کړو دا چلې کړو د اسلام په باره کې خود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې الاسلام یهدم ما کان قبله یو سړی مؤمن نه دی کافر دی کفر حالت کې هر څومره سکړي دي چې اسلام قبول کو نو دا ټولې بد عمله هدم شوي ختم شوي ونوړې سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی صحابی دی لہذا داغه په باره کې دا قسمه سوچ کول دا ډېر عجیب و غریب دی خفګان ورشي سړي له د مسلمانانو په ملک کې داسې کتابونه چاپ کیږي چې پای کې سیدنا معاویہ ته کنځلې کیږي خالص کنځلې کیږي بد درد ورته ویل کیږي او دا یې څوک نشته چې دا یې خلو باندې لاس کیږي اکه څوک په لاس کې دین هغه نور دروغ وي یعنی بعض خلق د صحابه کرام شان را غورځي نو بعض د هغې په منقبت کې دروغجن حدیث بیانوي دا دواړه کمال نه کوي دا دواړه نقصان کوي یو سړي لیکلی دی مړ دی اوس دنیا نه تللی دی چې سیدنا معاویہ جلیل القدر صحابي نو په دې جمله ته پوهېږې څه مطلب دی جلیل القدر من عزتمن صحابي عزتمن نه یو دی جلیل القدر په دې معنی اخیستی دی چې د لوی درجې صحابي نه دی نو ټیک ده د لوی درجې صحابي نه دی د سیدنا ابوبکر صدیق په شان یې نشته د سیدنا عمر غونده نه دی د سیدنا علي غونده نه دی سیدنا عثمان غند نه دی بلکہ قرآن فرمایلی دی لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل کمو صحابه کرامو چې د فتح مکې نه مخکې ایمان قبول کړی دی او جهاد یې کړی دی دا رستنی د هغې برابر نه دی دا خبره قرآن واضح کړی ده و دې سنیانو کې هم ډېر دا دروغجن دي
دی د سیدنا معاویه په مناقبو کې دروغجن روایتونه بیانوي. ضرورت سره دې خبره یو سړی چې صحابي شو هغه په جهنم باندې حرام دی والله داغه ناراضي دی. د دینه لوړه مرتبه بلشته او بل لای چې اصول لای چې یو سړی کې یو کمال نه او تا کمال غل ثابت ہے نو دا تا دا بیزتی کړه تا عزت نه ده. لکه یو سړی هغه خسړی دی بل فرض څه خبره اترې راشي هغه شکایتونو کې تور ته سوې تډیر خسړی دا تعریف ده دا پیغور ده دا پیغور ده ته خو ډېر خسړی کن. سیدنا معاویه رضی الله عنه کې چې کوم اوصاف ثابت دي هغه صحیح حدیثو کې شته لیکن دا غي دا مطلب نه چې سړی د ځان خبرې جوړي او پسې لګي دا جائز کار نه ده. سیدنا معاویه کړه اسلام قبول کړه دا څوک چې منډه اترړې وي او معاویه زنده باد وي دینه تاسو کا چې دا کله مسلمان شو پلار کله مسلمان شو او تاریخ سے لیکلی دی آیا درستی لیکلی دی احادیثو کې داغه د ایمان چې ذکر راځي ناغله سو غوته وړي چې هغه بیان کی خلق وته او ډیر لپاره موږ هغه تاریخ تا کم چې احادیثو کې لیکل شپږم هجری کې صلح حدیبیه شوې ده داغه تفصیل تنظور پاگے صلح حدیبیہ کې دا شرط چې مسلمانان بس کال واپس شي دی د عمره په اراده راغلو راتلون کی کال مکه برازي راتلون کی کال و هجری دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راځي ناغه عمره کې دې ته عمرۃ القضاء وای عمرۃ القضاء آغا عمره چې غیش پغم هجری کې داغه په اراده راتلل هغه ته د کفارو د وجه پاتې شو نو داغه قضا په زیر وړي په دغه عمرۃ القضاء کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله عمره وکړه نو چا چې حج او عمره کړی ناغي باندې خپل تیر شوی چا چې نه کړی نو کم سے کم اورېدلې وي چې کله حاجی اخیری طواف کی رکعتین کی او بیا لړشي سر اخري نو بیا غا الته کې صفا او مروه کې بالخصوص سر خري مروه کم ځای کې ده مسجد حرام کې ده کعبه خوا کې ده مکه کې ده دغه عمرۃ القضاء کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت چا خریلو بچه دا پته ولګي ټول خبره وسبش دغه وخت سیدنا معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنهما خریلو اسلام خارا نشه خلکو دغه نه کده بالفرض کافر وې نو د کفار سترګو کې د څنګه دا کولی شي چې لړ شي او دا غسر خوري سیدنا معاویہ په اوم هجری کې اسلام قبول کړل دا دروغ لیکي تاریخونه چې د اسلام مظهر اسلامیت فتح مکه کې کړل دروغ وي دا صحیح احادیث خلاف ده دیکھو څوک نه راځي تاریخ پسې منډه وي تاریخ نیس نه جوړیږي دا حدیث چې کوم اهمیت ده یا د حدیث چې کوم شرطونه د محدثینو لګولیو اخو مورخینو نه لګولی مورخ خدار چا دخل نه خبر اخلي کار اشتینی او که دروغجنی که سنی ده که رافضی ده که شیعه ده که قدری ده هر چا ناخلی بیسر و پا خبری مخلی صحابه کرام دا آغا چا روایت قبلی چا آغا کلکی رشتینی محدثین دا روایتو ناخلی دا محدثین و روایت دا غره چه سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا عمرۃ القضاء کے پا اوم ہجری کے ایمان اسلام قبول کرے
او چې کله مروه کې هغه ویښته وخریل نو خلکو نه لیده. د دې وجه دغه تاریخ غلط دی کوم چې وایي چې 8 هجري کې ایمان راوړو. چې 8 هجري کې د ایمان راوړی نو بیا به دی طلقاو نه دی. طلقا خلقو ته وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو بیا د هغې دپاره سوا د دې نه بله چاره نه وه چې هغې ایمان قبول کړي. دې ته طلقا وایي. خلق لګي نه وایي معاویه په طلقاو کې وخ جړه ورځي سړي لا زمونږ دینی مطالعه ډېره کمه ده. اصطلاحات چې کوم دي کتابونو کې نه څوک خبر هم نه چې طلقا چا ته وایي. طلقا د طلیق جمع دی. دا هغه چاته وایي چې د فتح مکې په ورځ هغه مجبوراً اسلام قبول کړي. اوس طلقا سو طلقا چونکه اسلام هغې قبول کو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغې خلقو له د غنیمت د مال نه ډېرې زیاتې برخې ورکولې. ډېرې زیاتې برخې د دې لپاره چې دوی په اسلام باندې کلک شي. زړه کې اسلام ورننوځي او کفر سره چې کم محبت ته په دې طریقه ختم شي. ته سوچ نشو کولی چې 40 زره درهمه 50 زره درهمه طلقاو کې به تقسیمولی شو. خو راځه ګورو چې سیدنا معاویه طلقاو کې دی لا څومره مالدار دی. پکار دی چې هغه سره هم په لکونو درهمه ویږل. د صحابي خاون مړ شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خاون مې مړ شوی دی او زه عدت مې پوره شوی دی. د 3 کسانو رشته راغلی ده چا سره نکاح وکړم مشوره غواړي. فلانی دی فلانی دی فلانی دی. نو په دې فلانی کې یو سیدنا معاویه رضی الله عنه هم چې یو پکې معاویه دی هغه زما رشته غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي هغې ته جواب کوي چې فلانی چې کوم دی که نه وړومبی چې ته دی هغه ضراب للنساء هغه خپل لوړ د اوږې نه نه کوزوي. شپه ورځ ښځې وایي بل کار یې نشته ځان ټکوي راټکوي. د ښځو وهل جایز نه وي. دا حرکتونه مه کوئ. چې کوم څیز باندې جایز دي نه قرآن ویلی دی او په هغې کې مفسرین ټول لیکي چې ګزار که کوي سړی نه سوک سپېړه به کوي. د ټوپک په ګنداغ به نه وایي لرګي باندې به هم نه وایي بلکې سپلی مپلی باندې سوک سپېړه به کوي. فرمایل به لا تضربوا اماء الله دا الله وینځې مه وهئ. جایز نه دی. دا کمال نه دی یو سړي یا د ځوان چې دی ښځه ټکوي دته بې غیرته وایي شریعت کې. پکار دی چې دی خپله رویه سمه کړي نو ښځه به پخپله سمه شي. هغه یو باره کې وفرمایل دی خو ډېر سخت طبیعته دی. او معاویه چې کوم دی نه هسه دی اما معاویه فسعلوک لا مال له. معاویه ملنګ دی هسه پیسې درک نه لګي. ته چې په طلقاو کې دی بیا خو د هغه دولت دومره پکار چې پاکستان په اغستې هي سړی طلقاو کې نه دی. دا دروغ وایي تاریخ غلط لیکلی. کاش چې زموږ خلق د صحابه کرام باندې لګېدلي شوي الزامات د قرآن او حدیث په رڼا کې وګوري. ځان په دې پوهیږي چې صحابه کرام تاریخي اشخاص نه دي دا دینی اشخاص دي. که صحابي هغه شانتي شي څنګه چې دا خلک ثابتوي نو بیا زمونږ دین نشته دی. د دین را رسونکي چې دغه شانتي شي کوم چې تاریخ لیکلی دی نو بیا اسلام ختم شوی دی. ای خلقو ته حیران یو چې هغې یو طرف ته د صحابو بدی بیانوي بل خوا د دین اسلام چغې وایي. تاسو شي اسلام راغلی هغه اسلام کوم چې د هغې صحابو په لاس راغلی دی چې هغې خیانتونه کوي نعوذ بالله خپل خپلوان مخکې کوي نعوذ بالله من ذلک
بدعات پیدا کی، نعوذ باللہ من ذالک. سوچ نہ گئی خلق خبرت دا تاریخ دروغجن دے، دا صحیح نہ دے. ته دې تصادم نیخ پنیغا حدیث سره ده. په دې وجہ د دې اشخاصو په باره کې د تاریخ په زور څه خبرې منل ځان له ګمراهي ده. صحیح تاریخ به ګورو، د هغې په بنیاد به ګورو. نو سیدنا معاویه چې کله د فتح مکې نه مخکې اسلام قبول کو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اجازت ورکړی دی، د هجرت کړی دی ورکړی. عهد مواخات وګورئ د حدیث په کتابونو کې چې سیدنا معاویه هجرت وکړو، نو هلته کې د هغه یو صحابي دی، هغه سره ورورولي هم شته. یعنی عهد مواخات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک دومره موده پس. دا دې معلوموي چې د فتح مکې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا هجرت بعد الفتح. د مکې د فتح کېدو نه وروسته بیا هجرت نشته دی، د مکې نه مدینې ته هجرت نشته. څوک دروغ وایي؟ تاریخ دروغ وایي که حدیث دروغ وایي؟ معاویه مهاجر هم دی. معاویه په عمرة القضا کې ایمان راوړی دی، د هغه د مواخات ترور هم شته دی، او بیا هم خلق لګیا دی وي هغه جلیل القدر نه و. ته څه ته وایې جلیل القدر؟ کاتب وحی دی، یو لګیا دی چې جی 99.999% قرآن پوره شوی چې معاویه اسلام قبول کړ. دی څنګه وي کاتب د وحی دی؟ ته ته وایې وحی څه ته وایې؟ یوازې قرآن ته؟ مسلمانان وحی دوه ګڼي، یو قرآني یو حدیث. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم فرامین لیکلي دي دغه حدیث دي که نه دي؟ دغه هم لیکلي دي، او چې کله کاتب شو نو ابن کثیر وغیرہ لیکلي دي چې هغه له به قرآن هم لیکو، حدیث به هم لیکو. کاتب د وحی دی لیکن خلق یې نه معاف کوي. بس کله کله زړه کې بددعایي راشي چې الله دې هغه سړی تباہ او برباد کی چا چې سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ پسې دا بکواس اول شروع کړی. ډېر لوی ظلم یې خور کړی دی په دنیا کې. بارکیف قرآن مجید د مخکې نه د صحابه منقبت موږ ته بیان کړه. دا درې صحابه دي، وعلى الثلاثة الذین خلفوا. د هغې توبه الله قبول کړه. د سیدنا معاویه توبه که نه وې قبول نو بیا د هجرت نه کولی. د دې ایمان که نه وې قبول نو دله به رسول الله صلی الله علیه وسلم انصارو کې رور نه جوړولی. الله معاف کړی دی، رسول الله هم معاف کړی دی، لیکن خلک یې نه معاف کوي ځکه دې ګناهګار دی. د هغه والد محترم سیدنا ابو سفیان سخر بن حرب رضی الله تعالی عنہ هغه هم خلک نه معاف کوي. ٹھیک ہے، هغه فتح مکه کې اسلام قبول کړی دی، لیکن د حدیث کتابونو کې لیکلی دی چې حسن اسلامه، د هغه اسلام صحیح درست. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه یو اعلان یې مخکې کړو، هغه دا چې من دخل دار ابي سفیان فهو آمن. کم سړی چې د سیدنا ابو سفیان په کور کې پناه واخلي هغه ته امن حاصلي. داخله کې ابو سفیان کې یسین زور وایي، اته وې دنه کشر دی، یو شل کاله ته کشر دی. سیدنا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لږ پروټوکول سره نو مخلق صحابي دی. تاسو خو رښتې منئ که نه؟ یو زوم خپل خر ته څنګه نوم اخلي، او یو اولاد د خپل مور نوم څنګه اخلي، او د مور د پلار یې د نیکه نوم څنګه اخلي.
پښتو غیرت خوشیت پیژني خلک. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ده. د سیدنا ابو سفیان لور ده او د سیدنا معاویه خور ده. لږ خو سړی ځان کې غیرت پیدا کی کړ. ابو سفیان نه جوړ کړی، معاویه امیر معاویه. دته د امیر ویل جایز نه دی، سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ. دا دې لپاره وایي خلک چې د هغه صحابیت ښکاره نشي. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کور کے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. پیغمبر سره دومره خیال لري خپل سره، لیکن مونږ سره دی چې د هغه روحاني اولاد یو ام المؤمنین ام حبیبه زمونږ مور محترم ده، مونږ د هغې د پلار جایز عزت ونه کړو. دا ولې دا د رفض هغه حوال وته ده. په دې علماو کې علماء دیوبند کې هم په دې احنافو کې ډېر داسې خلک شته چې هغه د سیدنا معاویه هتک کوي. تاسو که تفصیل ګورئ نو زما کتاب صحابه کرام پر اعتراضات کا علمي جایز هغه وګوره. اما د اول نه تر اخره پورې چې چا د هغې په باره کې څه دروغ لیکلي د هغې ذکر کړی دی. دا جړا مقام دی. داسې خلک دی په دې سنیانو کې چې دي هغه ته خر ویلی دي، او دا داسې خلق دی چې بس د منافقت ټاپې پې لګولي دي. دا ځان ته علما وایي. اګه څوک ورته هغه مخې ته کي نو بیا چوچوکي دا چې زموږ کابرینو لیکلي دي، معاویه صاغرینو کې نه. یعنې صحابي صغیر دی او استاد چې کوم دی نه هغه کابرینو کې نه توف دی په دې علم باندې او په دې پوهه باندې. قرآن ذکر کی او موږ له دا پوهه راکوي صحابي غلطي کړې ده د اسلام نه مخکې یا د اسلام په حال کې کړې ده او توبه الله قبول کړه، بس ته په آرام کې نه. آواز کوي مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله. دا یو خبره کوي دا الله نه ویریږي. څنګه چې دا صحابه کرام یریدلو دا الله نه ویریدل رالل دروغ یې ونه ویښ، سختۍ برداشت کړی، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پرې نه ښود. الله نه یریږي. او دې سره دویمه جمله چې هغه اصل جمله ده وکونوا مع الصادقین، د رښتینو ملګرتیا کوئ. دوست د دوست نه پیژندی شي. ستا دوست چې څنګه وي نو ته به هم هغه شانتی یې. که ستا دوست کنجر و ته هم کنجر یې، او که ستا دوست دروغجن دی ته هم دروغجن یې. نن خلقو کې دا شی نشته دی کونوا مع الصادقین، هر چا سره ملګري. دا جایز کار نه دی، دا ناجایز کار دی. رښتینوالی پیژندل غواړي چې کومې رښتینې خبرې وشي د هغې ملګرتیا وکړئ، په هغې ودرېږئ. د دې وجه دا ده چې مجلس اثر لري. یو سړی صحابه کرامو سره ناست دی، د هغې مناقب بیانوي، دنه به الله که وغواړي نو رښتینی سړی به ترې جوړ کړي. یو سړی غاپي هغې پسې نو دا یقیني ده چې دی به په قبر کې مغاپي. تاریخ چې وګورئ ډېر خلک داسې شته دی چې هغې د مرګ په وخت کې غپار کړی ده. بلکل. او تپوس چې وکړی شه نو خلقو به ویل چې د سیدنا معاویه ته کنځلې کولې او د سیدنا عثمان پسې خبرې کولې. صحابه ټیپر نه دي، مولای نه دي. دا 22 رجب دا داسې شپه نه ده، نه داسې ورځ ده چې دی کې د سړی خوشحالي منوږي. مونږ نه خوشحالي مناوو او نه د صحابي په غم باندې غم ورځ مناوو، ځکه اسلام د دې تعلیم نه ورکوي. لیکن هغه خولې د الله نه غواړو چې هغه د همیشه دپاره بندې شي، کوم چې صحابه کرامو باندې تنقید کوي. تنقیص نه، تنقید کوي. دا د انسانانو حق نه دی، دا د الله او د رسول حق دی چې صحابه باندې تنقید وکړي. خپل حیثیت پیژندل پکار دی. بیا دا روانه میاشت ده، غالبا 29 باندې خلک شب معراج مناوي. 13 جمعه مونږ ویلي د دې څه ثبوت شریعت کې نشته. د
د معراج النبی د شپې مناول دا بدعت دا نه رسول منو کړی نه صحابه کرام منو کړی نه تابعین نه تبع تابعین ا دې روز کې ډېر درو وي خلک د اخبارونو کې رسالو کې عجیب عجیب سوزونه راځي یو حدیث خلقو جوړ کړی چې رجب دا زما د امت میاشت او شعبان زما میاشت او رمضان د الله میاشت دا ګرځي داسې دا فیسبوکی علما دي دا لګیا دي ټول او کله بداوی چې چا ماته د رمضان بشارت راکړه زیر راکړه ټول نمک کې جنتی دی دته د خېټه حدیثونه وي دا دي د خېټه کې جوړ کړي دا دین په کتاب کې نشته دا دروغ مخوره ځان په دې پوهه کې چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ویل گناه کبیره ده من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار چا چې ماته د یو داسې خبرې نسبتو کو چا ما نه کړي دې ځان لا جهنم کې ځای جوړي عوام سوئی دا چې چا ویلې هغه باندې ذمہ داری ده دا په هغه ذمہ داری نه ده تر پیغمبر په خبره کې او د بل چا په خبره کې فرق نشي کولی په ما کې دروغ وې دا دومره ګناه نه ده لیکن پر رسول الله چې دروغ وې نو دا په الله دروغ ویلي ولې رسول الله چې یو خبرو کې ته دین وایي هغه ته دین څوک ښیي الله ورته ښیي دا معمولی خبره نه یو کتاب دی دوه درې کتاب دي غټ غټ یو خاص جماعت هغه چلی را چلی ایک دغه شان بېشمېره روایتونه دي غلط چې تر هغې نشاندهي کې نو خلک خفه شي چې دا وګورئ پلان کې شي خلاف دی پلان کې شي خلاف دی هېڅوک خلاف نه دي صرف دا وایي چې دې کې کم دروغجن روایتونه دا مو بیانوي عوام خو څه کې خواص هم وایي چې دا خو چې مخکنو کتابونو لیکلي دي که پیدا لیکلي لیکن اصول لري چې ته به حدیث د استاد نه وایې د داسې استاد نه چې هغه په حدیث پوهېږي دې ته پوهه نه وي چې ته یې پښتو ترجمه یې لیکلی ده اردو دې ته پوهه نه وي د حدیث لپاره د سند ضرورت دي په دې سند کې کومه خامي ده کومه کمزوري ده کم راوي پکې داسې دی چې هغه باندې جرح د محدثینو دا علمي خبرې دا اخباري خبرې نه دي کم خلک چې د هغې علم ټول رسالو کې پروت یا اخباراتو کې پروت دي په دې هغه نه پوهېږي دې را څه خبر دی دا دروغ به نه وایې دغې دېرشتمه شپه باندې خلک مونځ کوي په اوویشتمه شپه باندې څوک ورته رغایب وایي څوک ورته رجبیه وایي د رجب د ورځې هغه روژه هم خلک نیسي هغې له عجیبه عجیبه فضایل بیانوي چې چا دا چلو کړه د یو حج او د عمرې امره ثواب یې دی د حج او د عمرې ثواب چېرته نه وي په ارام کښېنه په حج 100 روپۍ لګي 1000 که 2000 15 لکه روپۍ به لګي نه سوا او هم چې لړم شي او په دغې روژه باندې څومره پیسې لګي د انصاف هم سهه دي د عبادت او تقابل خلک داسې نه کوي دا اجازت چاته نه دی حاصل چې هغه د ځان نه داسې څیزونه جوړوي بهر کې قرآن مجید موږ ته دا ویل غواړي ایمان راوړئ د الله نه ویریږئ او د رښتینو ملګرتیا وکړئ دا نه چې خلق وایي زموږ د خلکو کار دا دی چې دی یو خبره کوي دا چا وی خلق وایي بل چا ته پوښتنه کې خلق داسې وایي تا حدیث اورېدلی دی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع د یو سړي د دروغجنوالي دپاره دا کافي دلیل دی چې هغه هر اورېدلی شوې خبره بل ته کوي دا دروغجن دی ټول قوم ګوري نه تحقیق یې نه کوي زموږ استاد محترم به ویل یو سړی چې یو من غنم چېرته اخلي که نه نو 100 ځایه یې تپوس کوي ریټ معلوم کړي د هغې کوالټي معلومه کړي شګې پکې شته که نشته وچ دي که نه دي سره دي که سپین دي وړې به یي خو نه دا ټول څیزونه ګوري لیکن حدیث دپاره موږ سارے مال حدیث وایو پر ما یو خبره کړو ملګرو ته پاکستان کې چې یو سړی په هر سکیل ته ځي
که 6 سکیل ته ځي او که 5 ته ځي او که 4 ته ځي یو خو هغه سره سرټیفیکیټ ګوري. دویم بیا د هغه کیریکټر سرټیفیکیټ هم پکاري چې د کردار څنګه دی، ماضي یې څنګه ده، تاڼه کې به چېرته کې داوا ماوا نشته ده. او چې دا وشي نو دریم نمبر بیا د هغه ډاکټري سرټیفیکیټ هم ګوري. هغې نه وروسته کہیں جا کر هغه ته سروس ملو شي. لیکن ممبر باندې چې څوک کیني که نه پاکستان کې د هغې د سرټیفیکیټ ضرورت نشته، د هغه د کردار هم ضرورت نشته ده او د هغه ډاکټري هم څوک نه کوي. دی مسلمان هم دی. د نوخار کې یو سړی نیولی شو 35 سال هغه مسلمانانو لمونځ ورکړو او هغه هندو. د دې مطلب دا نه چې موږ علماو ته سپک ګورو، موږ وایو چې عالم دی، عالم یې نو ټیک ده. حدیث یې چا نه ویلي دي، څنګه ویلي دا نه ګوري، بس پین پټکې ګوري یو ښه غړی پکار ده بس چې خلک جړي او نعتونه ویلی شي. دا په منبر هم ناست دی، دا په مسلم ولاړ شي. چې دغه شان خلق زمونږ جماعتونو کې نه موږ نه مراسیان پیدا کېږي، نعتخوانان علما نه پیدا کېږي. زمونږ غوندې خلقو نه خلق نه رضا کېږي ځکه موږ سمج ورکوو، پوهه ورکوو. خلق پوهه نه ورکوي، خوشحالول کوي. دا ډېره لویه علمیه ده چې د حدیث د بیان دپاره، د علم د بیان دپاره د چا سرټیفیکیټ څوک نه ګوري چې دا څه ویلي دي. حدیث خوا کې هم نه تېرېږي دی دا حدیث ته، صحیح حدیث ته ځان په دې پوهول پکار دي چې د دې شپو ورځو کې د فضیلت هېڅ شی نشته. وایي چې د معراج په شپه باندې الله خپل رسول ته ویلي چې څه تحفه دې راوړه. کیسه یې مو اورېدلې ده؟ نو ورته څه ویل چې څه مې راوړي دي؟ ووایه که نه دا خو ټول درځي. التحیات لله والصلوات والطیبات. نن دا واخلې دا چیلنج دی. دا کوم ځای لیکلی دا حدیث؟ د حدیثو په کوم کتاب کې دا شته دی؟ او آیا دا صحیح هم دی؟ دا زموږ حالت دی. دا عامه خبره ده. دلته بې شمېره خلک د بار دي، د کلي کسان کمې دی. دي چې خپل خپل کلي د لړ شي، خپلو خپلو علماو نه یې تپوس وکړي چې دا کومه کیسه یې تاسو موږ ته بیا بیا کوئ، دا کوم ځای لیکلی ده؟ د حدیث په کوم کتاب کې ده او د دې سند څنګه دی؟ دا زمونږ حالت ته دینی. که مونږ صحیح بخاري ته کې ناستو، صحیح مسلم ته کې ناستو، زمونږ حالت به ښه شي. کاش چې مونږ دغه بخې مخې پرېږدو تاکې مې چې پړاوېږي. صحیح سیس ته کې ناستل پکار دي، صحیح حدیث ویل پکار دي. اقول قولي هذا.